बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ईम कैसर खान और तासु गोरे क्राइम कहानी ग्रानो मरगरो तासु तो बयाद हुई 50 सितंबर बांधे द सरबंद ताणी हदूद चीनी रोड ना द शौकत खानम अस्पताल पे खबर और डॉक्टर अगवा शवे ब्या दे डॉक्टर बाजियाबे द पारा 5 करोड़ रुपए तावान उखते अगवाकारानो खो पुलिस 10 रोज़ों के डेर बेहतरीन कार्रवाई करे दा डॉक्टर साहब दा देता सर वलाड़ दे विने ये देम बाजियाब करे दे दुआ वाकारान निवली दी और देख दे मज़ी खबर दा नूर खबर खो SSP साहब सरम कहू द डॉक्टर वालिद साहब सरम कम डॉक्टर चे बाजियाब शवे दे सरम कहू खुद मज़ी खबर पे दा दे कि अगवाकारान वोखते 15 करोड़ रुपए तावान और द मज़ी खबर से माता उस याद कागज दा चिकल दी अगवाकारान उन्हीं वल नागी सर पजी पे 500 रुपए वे नो पुलिस और दे फैमिली तावान खोने दे अदा करे खुद अगवाकारान ने 500 रुपए रागश दी वगे डॉक्टर साहब तवील वर कड़ी दी चिदा बतसा याद साथी चे सादा तावान द पार 15 करोड़ रुपए वो शे और अगे न बावजूद द अगवाकारान ने 500 रुपए दी लागश दी नो सजाद साहब SSP इन्वेस्टिगेशन पे खबर दे दी सर खबर कहू ची डॉक्टर साहब द अगवा सिंह शे हुआ बिया द बाजियाबी सिंह जी सजाद साहब जी ډېره مننه ستاسو کیسر صاحب دا چونکې په څلورم تاریخ باندې ډاکټر صاحب خو چونکې تاسو ته نور پته ده چې نو آموز ډاکټر و د شوکت خانم 3 ویکس بیفور د دې اپوینټمنټ شو د دې والد صاحب چې دام ریټایرډ سینیئر ډاکټر پاتې شوی دی او د پلار یک یو زوی دی او ډېر ښه فیملی ده دی سهار چې کله تلو نو دی په ګن پوینټ باندې د ګاډي نه چې دی نو دا اغواکار راغلی دي او دی اوچت کړلو او یو بریکر و هغه بریکر سره چې کله دی سلو شلل نو دا دې کسانو برتري اغوستې ده او د برترۍ سره دی ودرولی دی او بس دی د دلته نه په ګن پوینټ باندې بوتلی د ګاډۍ د سامان چې دي دا دغلته کې پاتې شتل دی چې کله بوتللو نو د ټریکینګ بیا موږ فردر کړی والد صاحب د دی رپورټ وکړلو پولیس ته رپورټ نه بعد پولیس چې خپل کم کار شروع کړو نو د دې ګاډي موږ ټریکینګ شروع کړلو دا موږ تقریبا متنو ته چې کوم د متنو بایپاس ته هغه ځای پورې موږ ورسېدو دا ګاډی موږ په ډفرنټ کیمرو په بل ځایونه چېرته د سکول کیمرا چېرته د پمپ کیمرا خو لکه ډېر چیلنجینګ ونه کې جواب هغې ته موږ ورسېدو بیا موږ په دې انتظار وو چې څوک کیدای شي څوک کال وکړي څوک ډیمانډ وکړي نو بیا دوی ته کال وشولو ډیمانډ ورته وشولو چې یاره 5 کروڑ روپو تاسو بندوبست وکړئ بیا چې کوم هغه نمبر و د هغې ټریکینګ چې موږ کولو نو هغه هم په د رسالپور مردان ایریا ده هغه ځای کې چې کوم دی د یو کس په نوم باندې هغه سړی چې کوم دی نو هغه پوډر یو هیروین به اسکل او دلته چېرته راغلی دی کارخانو کې پوډر دغه کول او پوډر نه بعد دی اغواکارو کس راغلی دی او دا سیمې ته یې اخیستی دی په 100 روپۍ په یو بانه باندې پوډري سړی و هغه سیمې هغه ته ورکړی دی په 100 روپۍ باندې هغه سیم بیا فردر دی یوټیلایز کولو په دې کې دی کوم موبایل نو پولیس ته د ټیکنیکل چې دی دا هم چیلنجز وو په هغې کې مونږ هغه سپاټ چې کوم سپاټ نه دی اغوا شوی د هغې جیو فینسنګ هغه سپاټ چې کوم ځای نه دی سټارټ کېده هغې ځای جیو فینسنګ بیا د ټریفینګ لارې چې کومې دي د متنو د هغې جیو فینسنګ بیا د هغې نه علاوه چې کوم ځای نه ډیمانډ کېږي د هغه ځای جیو فینسنګ یعنې 4 چې کوم جیو فینسنګ هغه مونږ سټارټ کړل ټیکنیکل نور مونږ کار سټارټ کړ هیومن انټیلیجنس چې دا هم پکې مونږ شیرینګ کولو کیمراز چې څومره دي زموږ د CCTVs په کارخانو ایریا کې بل ځای کې هغې باندې هم زموږ کار شروع تقریبا شپه ورځ په دې باندې پولیس کار کړی که زه دا تاسو ته ووایم چې زموږ دا ټیم چې دی که د اختر نصیر خان دی که زموږ بل DSP صاحب دی SP صاحب و زموږ ټیکنیکل عمله موږ سره CTD والا چې کوم ځوانانو نو دوی شپه ورځ کار کړی دی او د هغې په نتیجه کې مونږه د انټایر چې د کوم جرم کیسر خان چې کوم ټیم دی دا زه به تاسو ته یو بل خبره دی کې دا وکړم په منځ کې چې فار دی فرست ټایم پولیس ټول چې څومره جرم شوی دی یعنې انفارمیشن چا ورکړی دی د کوم ځای نه انیشیټ شوی دی انفارمیشن چا هغه مینیج کړی دی کوم سړي ریسیوینګ کړی دی کوم سړي ایکټ کړی دی یعنې هغه چې کوم څه ټایم یې اوچتی دا ټول کریکټر چې کوم دي دا مونږه ډسکلوز کړل او په دې کې مین چې کوم کریکټر دی اسد په دې کې حکمت چې کوم افغاني دی او د هغه یو کریمینل هسټري شته دا چې دی دا پولیس سره اریسټ دي او د هغې په پوینټیشن باندې بیا فردر دی د متنو پاسنو ایریا نه چې کوم دی ریکور شوی دی او شکر الحمدلله دې کې به زه یو خبره دا ډېره ضروري کوم ستاسو په د کیمرې په وساطت سره هغه دا ده چې زه د ډاکټر صاحب شکریه ادا کوم په دې سنس کې چې دا یو سینیئر سټیزن دی د دا مینس کې د ما ته دا هم وایي چې یاره خلک ورله تللي دي چې یاره مونږه که یونین والي یو بل یو ده ورته وایي زما دا پولیس چې کوم دی نو دا به زما دا زوی پیدا کوي که نه دا به تاسو دا روډونه کولاوئ بیا تاسو روډ بندوئ خو لکه پولیس په هغلته راشي دا د ډاکټر صاحب دی د ما وایي چې مونږ ستاسو بچي یو دا ستاسو چې کومه جذبه ده نو مونږ به انشاءالله کوشش کوو
چې مونږه دغه جذبې په رڼا کې مونږ دا شانته کار وکړو. الله تعالی کامیابي هم راکړله. د دې بچی چې کوم دی په خیریت سره بازیاب شولو. بل امپورټنټ خبره د پولیس لپاره چیلنج چې ونه دا وه چې د ژوند مونږ هر قدم چې کېښودو نو مونږ به ډېر سوچ سمجھ سره کېښودو. د دې مونږ به خپلو کې یو کنورسیشن به کېده، یو میټینګ به کېده چې یاره څه داسې اکټ زمونږ ونیسي چې دې زمونږ ډاکټر صاحب ته نقصان میلاو شي. سر کله چې په موبایل ټریسنګ باندې پولیس کار شروع کړی دی، نور ادارو شروع کړی دی، نو هغې نه پس اغواکاران دا سیم اډو استعمالوي نه. په دې کیس کې سیم استعمال شوي، آیا دی پهله څه کریمینل ریکارډ شوی دی اغواکارانو که دی په دې شیز نه وپوهېد؟ داسې دی چې دی ډېر ښه پوهیو. دا چې کوم حکمت دی نو دا ډېر ښه لکه تقریبا 18 سال دی سړي دا قسم کرایم او داسې څیزونو کې دی انوالو پاتې شوی دی او دی هر هغه داسې اکټ یې کړي دي که نه چې دی دا نه ده پروف کړي، لکه دی سزا شاته څه شی نه پرېښودو، خو پولیس چې کوم دی که نه دی بیا هم څه نه څه داسې شی پاتې شي چې هغه څیز نه دی خپل کار انیشیټ کړي. یعنې دا تاسو دې ته سوچ وکړئ که نه چې چېرته 15-20 پوډریان ناست دي او ته د یو پوډري نه یو سړی لړ شي، هغه ته څه بیا پته لګي، څنګه به ته معلوموي چې دا څوک و که نه. نو پولیس په دې کې که ټیکنیکل دغه باندې وګورو نو ډېر په هغه مطلب هغه ډېر ټیکنیکل طریقې سره مونږ کوشش دا و چې یاره زمونږ نه دی نمبر هم بند نه کړي. په دې چې کوم زمونږ ابزرویشن و نو په هغې کې مونږ د صبر هم ډېر کړی دی. په بعض ځایونو کې مونږ کولو چې مونږ سره مونږ وایي چې زمونږ ډاکټر صاحب ته نقصان ونه رسي. ګرانو کتونکو 4 ستمبر چې د اچینی روډ نه کوم ډاکټر یوسف صاحب اغوا شوی و، هغه شکر الحمدلله الله پاک په خیر سره بازیاب کو. په دې کې اغواکاران هم نیول شوي دي. ډاکټر صاحب سره به خبره کوو چې دی په دغه ټایم چېرته روان او د اغوا د واقع څنګه وشوه. بسم الله الرحمن الرحیم. د 4 ستمبر باندې چې کوم دی زه خپل ډیوټي لتلم شوکت خانم کې ایز میډیکل افیسر کار کوم. نو هغه سهار چې 8 بجې زه ووتم د کوره، نو څنګه د موږ د کور 1 کیلومتر مسافت باندې دی د رینګ روډ نه. نو په دې لاره کې په مین لاره کې راته ګاډی مخې ته کو، زه په خپل ګاډي کې روان وم او زه چې کوم دی د ګاډي نه راپسې راکوشو او زه په زور باندې ما باندې پیسټل کېښود، ګن پوینټ باندې زه روان کړم او بل ګاډي ته وخېجولم او ما ته په سر باندې هغه کیپ شانتي نه پوره هغه واچولو. ما ته چې روان کو ګاډي سر را لخته کو ګاډي کې ښکاری نه. نو داسې 40-45 منټ زه به ما څه ګاډی خو نه خو داسې راوند اباوټ دون انټرول ګاډي ټریولینګ کو. تاسې سوي په دغه ټایم کې چې دا څوک دي چې ته کله په ګاډي کې واچولې دا ټوپی درته ورته ته وایي چې موږ څوک یو؟ ما ته خو داسې هغه ونه کو که نه، ما ته خو چې ته څه کار کې ما جرنل تپوسونه رانه وکړه. خو زه دونه هغه ویرېدم چې دا څه دی، خو زه دونه هم چې یاره څه اغواکار خو اغواکار دي ته ځکه چې داسې خو څوک نه کوي که نه، لکه داسې خو چې نو ما زه پرې پوه یم چې یار دا اغواکار دي. خو زه دونه کنفیوز شم چې بس ما ته سر ته واچولو سر یې راته. څومره ګنټې پس ډرایوینګ پسې ته چېرته ورسولې؟ یاره داسې یو 1 hour یا 45 منټ، یو ګنټه یا 45 منټ. غزې څنګه یو خلک پکې و څه نه و؟ زه چې هلته ورسولم نو زه هلته کې چې هلته ورسېدم نو ما ته زما هغه کیپ نو کوز کړی، بس یو کور ته شانتې داسې ننوته او یو 2 کور کې یو کمرې ته ننویستم. نو هغه کمرې کې چې زه نویستم وره راپسې بند کو او بیا سر نه راته کیپ چت کو لر کو. نو ما ته داسې پوره پراپر دغه اندازه نه وه چې هغه کور څنګه لکه خو دونه ما ته اندازه وه چې 2 کمرې وې پکې کور و، انډر کنسټرکشن کور و او ګاډی ورته ورننویستو. ډیمانډ چې به ستا پلار نه په ټلیفون باندې کوو ته به ورسره ناست وې؟ ډیمانډ به ورته کو، د پیسو ډیمانډ به کولو نو زه به ورسره نو به دې ای سپریټ کولو ځان تشدد مشدد خوراک سکاک څه پروګرام خوراک بس ډېر زیات لږ به را کولو که نه، ډېر زیات لږ به را کولو او تشدد به هم کولو. داسې یره څه در کړی وه که فرض وکړو پلار دې پیسې ورنه کړي نو څه به کوو؟ نو دغه چې دغه کوب مړ کوو دی که نه، نو بس ما بس دعا کوله مې چې خدای دې اسانه کړي او بس تشدد هم کولو او دغه هم هغې ته بس ما زه بې بسه وم، زه ورته بس ناست وم، ما څه ورته څه ویلی وې. دې دوران کې ته خو په خپل هم ډاکټر یې چېرته بیمار شوې را بیمار شوې؟ 2 ځل پکې بیمار شوی وم، یو ځل ما خېټه خرابه شوې وه پکې ځکه چونکې زیم ډېر ګنده و، ما نوکونه هم ډېر غټ شوي وو پکې، نو ما ته زړه ما ته الټۍ روانې لګېدلې وې. نو ما هغې ته ډېر ریکویسټ وکړو، نو ما ورته وویل چې یار ما له دوایي وغیره راوړه، نو هغې خو ول منله. ما ورته ما ته ډېر زیات درد کېږي نو راول خو ښه تشدد را باندې وکړو که نه چې لکه دا دغه کوي. خو بیا چې هغې پوه شو چې نه زه بې حاله پرېوتم، نو بیا سبا چې کوم دی که نه څه ناسم حاله فلایجل او دا ټیبلټس تا ورته په خپله ولیکل که نه؟
ما ورته خپل وی چې یاره فلاجل راوړه دغه راوړه خو هغه وی چې خو هغه بس ما ورته فلاجل راوړه دغه راوړه واره ما ته وارث راوړه هغه بیا سبا باندې راوړه څومره ځایونو ته ته بوتلې په دې دوران زه ما ته زه هم یو ځای کې وم چې کومه کور و زه ما هغې کې وم ستا څه خیال و چې راخلاص بشي زه بس زه چې کوم دی هوپلیس وم هوپلیس خو چې زه بیا کله راووتم او ما بیا دا وکړه دا ټوله سینریو چې د پولیسو نه محنت کړی دی دوی پکې سن زه ډېر حیران شوم نو خو بیا هم ما وی چې دونه دغه د پاکستان سټیټ خو دی کنه آیو قانون خو شته کنه ان شاء الله هوپفل چې روبزم کله چې تای ته پته ولګي چې ته ډاکټر یې نو چېرته مریض در باندې چې کړی را چې کړی کنه ست پوسونه نه کړی دی حواله سره کنه نه ما ته خو به داسې حواله داسې علاج خو نه کړی نه مری خدای راته چې تا به چې کوم دی غلطو مریضانو علاج خو دې نه دی کړی اسې به لکه غږ تمګولو دپاره ستا اوس سوادم شوی دی کنه رښتیا خبره وکړه چې هلته کله ته اغوا شو د ټول نه زیات به درته څوک را یادېدل د ټول نه زیات ما ته چې کوم دی که ما مور او پلار را یادېده او هغې کې چې کوم دی دغه زما خپل لکه مور او پلار چې کوم دی هغه ما ته ډېر ګران دي دا پروګرام چې کم دی دا خو به ټول خلک هم ګوري او بابي به هم ګوري نو داسې هغه دې پکې یاده نه کړه څه مسله نه خبره هغه هم نه هغې خپل یو حیثیت دی خپل یو مقام دی داسې نه ده خو هغه چې کوم زما هغې لکه د خپل اهلیه شو د انسان هغې خپل یو مقام وي په انسان سړي په ژوند کې خو مور او پلار یې ډېر لوی مقام لري او دا هغه هستۍ دي چې هغه د انسان ستا خو انسان خوشحالۍ دپاره خپل خوشحالۍ قربان کړي نو د دې یو خپل ځای دی او تا خو 8-9 ورځې سره تیرې کې ټولې ورځې د تکلیف وي یو داسې خبره چې هغه پوره زندګۍ کې بیا چانه نه هېرېږي چې هغه تکلیف وي یا څوک ورته یاد شوي یا څه تکلیف وي بخو څه نومې دی چې کله زه دغه وم هلته کې وم نو ما ته د ما ته چې کله معدې دا تکلیف شو او بجلی بم نه وه او څښا ځای او دغه ای ته ما ډېر ریکویسټ کړو یار یار تاسو ګوره ما ته څه نو دا ټیبلټ راوړي دا راوړه هغې نه دغه کول ای نه کنسیډر کول کله چې ډاکټر شوې ډېر خوشحاله وې کله که د واده بیا ډېر خوشحاله شوې کنه کله بازیاب شوې بیا ډېر خوشحاله درې واړو خوشحالیانو کې کومه خوشحالي ډېره چې کله بازیاب شوم دا ټول نه غټه خوشحالي وه ډېره زیاته یو نوې زندګي انسان هلته کمره یو داسې یو قیدخانه کې پروت یو یوازې تنهایي ده 10 ورځې تېرې شي انسان سوچ کوي چې زه به واپس هم خپل ژوند ته لاړ شم او هغه بیا واپس راشي خپل ژوند ته او هغه شي هغه انسان امیجن کولی نشي خوشحالي انسان که خوب وینم نو زندګۍ کې د څه چینج پهله چې کوم زندګي وه هسې داسې څه چینج به ته اوس په خپله زندګۍ کې راولي په دې شکر سره بس دې سره به دې نه پس چې کوم دی احتیاط په خپل انسان کوي چې بیا داسې دغه ونه شي انسیډنټ انسان سره ونه شي او بس سړنه به صدقه مت کوم وباسلي اړنه ما صدقه خامخه وکړي ان شاء الله چې مریضانو علاج به کوم څه ان شاء الله علاج او دا مریضانو دعاګانې وي چې موږ سره خدمت کړی وو او موږ کړی وو نو ان شاء الله ښه صدقې هغه مې کړی دی ان شاء الله ښه خیرات به ان شاء الله کومه ټول خلکو ته او ټول ښه ما سره څونه کړي ټول به دوستانو دغه دي ټول ته به خیرات به ان شاء الله کوم ان شاء الله جزاک الله دا راته وایي چې دا اغواکاران چې کوم تاسو انویسټیګیټ کړي دي دې څه ویلي دي چې دا پاخه اغواکاران دي او دې مخکې څه کارونه کول ولې دې طرف ته راغلي دې کې تاسو ګورئ که نه چې کله هم انیشل مونږ کوم انویسټیګیشنز کوو که نه انیشلی نو هغې کې میجورټي خلک دا وایي خو لکه اوس د دې به زه تاسو ته دا ووایم په دې کې دا یو کس چې کوم دی نو د هغه سټیټمنټ دا و چې یاره زه خو بزنس کوم د پراپرټو مرپټو کارونه به مو کول داسې موبایل پراپرټۍ مرپټۍ او دا کیسې به یې کولې د ده خو الرېډي مونږ پوره هر څه مونږ سره وم ټول څیزونه مونږ سره په ریکارډ باندې پراته وم نو زما ډېر زیات فاینانشل پوزیشن ډېر خراب و او ما وی چې بس داسې شارټ کټ ولګوم نو غلطي رانه شوې ده او شارټ کټ مې لګولی دی او دې خلکو راته ووایي چې مونږ سره یو بهترین انفارمیشن دی بیا چې کوم اسوسییټ کې تاسو وګورئ چې کوم سړی انفارمیشن ورکوي نو هغه ورته دا هم وایي چې یاره که تاسو داسې وکړل نو پیسې شته دوی سره او امید ده چې دوی به پولیس ته هم نه وایي او که پولیس ته وایي هم که نه نو مونږ به لکه دوی داسې یو میکانیزم جوړ کړی چې که پولیس څه کار دی د دوی باندې هم نظر و چې که دوی څه قدم اوچتوي نو مونږ به فوراً تاسو ته ووایو ټیک ده که نه نو هغې یو خپل زبردست قسم ټیم جوړ کړو لکه انفارمیشن بیا هغه د دوی ایکشن باندې نظر هم ساتلی او پراپر طریقې سره پولیس څه کوي بل څه کوي خو پولیس بیا خامخا چونکې د دوی د پاسه راللی
او چې کوم د هغې سوچ وکړه چې کوم پلانینګ هغې کړو چې موږ به داسې څنګه کامیابو نو د هغې د پاسه په پولیس سوچ هم راغلی او هغه ناکامه شو. نو دې کې دا چې د دې انفارمیشن مې مغشتل دي کې دې سره رشتہ داران یا دوستانو دې کې د دې چې ده که نه نو نیبر حد پورې چې دی نو هغه زه تاسو ته ویلی شم فردر لا به انویسټیګیشن نه مخکې قبل از وقت پی خو د هغې ایریا د دې نیبرز او بلکې په هغې کې داسې پرسنالټي هم شته دی چې هغې خلکو سره دی ډېرې نیکۍ هم کړي دي او د دوی چونکې کور کې د قرآن او دغه سبق هم ښیي د دوی زنانه نو هغه هم فیسیلیټیټ کوي او هغه څیزونه هم کوي خو باوجود یعنی دې کې یو کرکټر داسې چې چونکې نوم زه تاسو ته نه لرم خو هغه ابراډ هم او د ابراډ چې دی نو چې واپس راغلل نو بیا یې دا پلانینګ هم وکړو بیا یې دا پلانینګ فردر د کریمینل کسانو ته نو په دې کې د کریمینل څه خلک پکې وایي چې زموږ مجبوري وه فاینانشل مجبوري وه څه پکې کریمینل وي او شارټ کټ وته نو دا ټول سوچونه چې یو ځای شول نو دا څیزې وکړلو. ګرانو کتونکو د ډاکټر یوسف والد صاحب سره ولاړ یم دینه په پوښتنه کوو چې د اغوا د اطلاع څنګه دي ته وشوه تر بازیابۍ پورې دي ته څومره کالونه راغلي په دې باندې کومې تکلیفونه تیر شو. جی ډېره مهرباني جي دا واقع چې وکوه چې دا شوې وه په 4 سپتمبر باندې یو ټایم تقریبا 8:05 سهار او مونږ د رینګ روډ سره اوسېږو چینې او حاجي بانډه د سربند تاڼې په جوریسډکشن کې راځي زه د دونه 10 منټه مخکې ووتم زما جاب چې په نارتس سکول اف میډیسن کې زه هلته پروفیسر یم اسوسییټ او دی چې دی به اکثر یو 10 منټه لیټ تلو بس زه چې لاړم او دغه شو اټنډنس مې ولګولو دغه افس کې کېناستم ما ته فون راغلو چې یاره داسې هغه ګاډی ولاړ دی پولیس والا یا خو هم خلک دی چې چا بوتلو دا زه رالم بیا چې کوم د ده ګاډی ولاړ موبایل پکې و او د دې نه علاوه د بیګ او د هر شیزونه آی ډي کارډ او هر څه دغه پاتې او هغې چې کوم دی په سپین ګاډی و 98 یا 94 کرولا وه پای کې کېنولې او تلي وو. ډاکټر صاحب دې بیا څومره وخت پس تاسو سره اغواکارانو رابطه وشوه څنګه څومره مطالبه وکړه دې موږ ته په 3مه ورځ باندې چې کوم دی ما سره رابطه وکړه چې بس دا زوی دې موږ سره دی او ته د پیسو بندوبست کوه نو 3مه ورځ باندې بیا یو ورځ پکې بیا نو بیا 5مه ورځ باندې مطالبه وکړه او کروڑونو روپو کې هغه ډیمانډ کولو بیا موږ سره خبرې اترې کولې خو خبره به نیمه پاتې شوه هغې څومکې ټریس کېدو خطره به وه هغې ته نو ځکه هغه خبره به نیمګړې دغه کوه او بس بیا د زما زوی پرون چې دی هغه جمعې ورځ وه پرون هغه 1:30 بجې تقریبا کور ته بازیاب شو هغه نو کور ته رالو نو بس هغه د دې نه یو ورځ مخکې چې کوم دی موږ ورته انتظار کولو که څه ډیل میل کوي بس هغې ته دونه ټایم اړو میلاو نه شو پولیس ارسټ کو هغې کو زما زوی چې دی دا رالو. تاسو څه پیسې میسې ورکړي دي که نه نه مونږ بالکل رینسم یا تاوان نه دی. تاسو څو بچي دي جی او دا پاکستان نمبر زما 2 بچي دي دی اوس ریسنټلی خیبر میډیکل کالج نه BBS کړی دی بیا KTH نه هاوس جاب کړی دی او د هغې نه بعد چې دی بیا اوس شوکت خان هم کې انټرویو ورکړی وه نو هلته امپلایمنټ ورته میلاو او 3 هفتې صرف تللی و چې دا انسیډنټ وشو. دوی به تاسو له څه دمکي درکوله که فرض کو تاوان هم رانه کړو نو موږ به دا وکړو هغه وکړو او دا ویل چې یاره پیسې موږ ته رانه کړي نو بیا به دې زوی ته نقصان وي او زوی به درته زخمي کړو یا زوی به درته مړ کړو دا خبرې به یې کولې مطلب چې تھریټس به یې ورکول او د دې نه علاوه چې بلیک میلینګ به یې کولو ضرور او د دې ستاسو واسې زړه کې بس راتلل چې خپل زړه کې مو له څه پیسې یادې کړې وي چې دونه پورې په ورکول غواړم بس مونږ خو کروڑونو اوس خو زما نو خو څه یو په لکونو کې ورسره ما خبره منلې وه خو بس پولیس پکې ډېر ښکلی رول ادا کړو زما دې ته نوبت رانلو چې ما هغې له پیسې ورکړې نه مخکې هغه را دغه شوی دی پولیس سره هم آن بورډ دی اخیستي ورته مې چې زه هم یو کوشش کوم وایي زما خو یو زوی دی نو که زما تاوان هم وشي پروا نه کوي
خو بس الله په فضل و چې پولیس پکې کامیاب شو او زما زوی بازیاب شو، زما څه تاوان نه دی شوی. د ستاسو وی چې یو ستاسو زوی دی بل ستاسو کور کې څوک څوک دی؟ زما دا یو زوی دی او بل ما لور دی، هغه پرایویټ میډیکل کالج کې اوس په سیکنډ ایئر کې ده. ستاسو څه پوزیشن و چې دا دومره ورځې تاسو سره زوی نه و، ستاسو د کور والا څه پوزیشن و؟ تاسو ویلو چې دی به راشي زو نظر؟ بجی دا خو داسې انسیډنټ او حادثه چې وشي که نه، نو دې کې خو شل قسم خدشات دي چې یاره دی به ماله چېرته لاپته پرمنټ نشي یا راوړي، خو لیکن ډیډ باډي راوړي مړ شي خدا نه خواسته، او یا به چې دی نو دغه سیچویشن هغه سړی محسوسولی شي یا دغه کیفیت چې هغه باندې دا تیري، نو مونږ خامخا ډسټربنس پریشاني وي. خو د الله احسان و چې زما زوی ډېر په خیر سره راورسېدو او الله پاک ټول زما خدشات ختم کړ. ډي اس پي صاحب دا راته وایي د اغواکارانو خو د ډاکټر صاحب د بازیابۍ دپاره د 5 کروڑ روپو مطالبه کړې وه، دی پیسې ورکړې که د اغواکارانو نه پیسې واغشي؟ دا څنګه خبره؟ الحمدلله کیسر بھائی د دې ډیمانډ 5 کروڑ روپیو او مونږه چې کله خپل ملزمانو ته ورسېدو ډاکټر صاحب مو بازیاب کو، نو د دې د جیب نه مو 500 روپۍ راوویستې او ډاکټر صاحب ته مو جیب کې واچولې چې انشاءالله په ګټه کې به ځي، په تاوان کې ونه ځي. تاسو چې دلته انویسټیګیشن ډیوټي سو کله نه سٹارټ شوې د دې دوران کې تاسو څونه کډنیپینګ کیسونه حل کړل؟ ډېر ښکلی کوېسچن مو کو. زما 14 کاله نوکري وشوه، پبلک سروس کمیشن باندې پی ایس آی راغلم. ما په خپل کیریر کې 15 د اغواکارۍ کیسونه ماته شوي زما په ایریا کې، دا 15 مو او 15 په 15 الحمدلله کامیاب شوي. دې کې اسې د ټولو نه اهم کیس کم کیسونه خو د فیملی د پاره ار یو اهمي، ستاسو د پاره ار یو اهمي، په دې ټولو 15 کې د ټولو نه اهم کم یو او تاوان پکې څونه غوښتی شوی؟ دې نه مخکې یو کیس شو، پای کې یو ماشوم اغوا شو، چونکې ډاکټر صاحب خو میچور کس دی، لوی دی، بالغ دی، دا هم ډېر اهم ټول زیات اهم دي. په پای کې عام ماشوم او د هغه چې دی نو مونږ په 20 ورځ ریکور کړو او د هغې تاوان 1 کروڑ روپۍ غوښتو. الحمدلله ټول ملزمان مو پکې نولي او اوسه پورې په جیل کې. ګرانو ملګرو، تاسو د ډاکټر صاحب خبرې مو اورېدې، د والد صاحب هم اورېدې، ایس ایس پي صاحب خبرې مو اورېدې. واقعي دې کې هېڅ شک نشته چې دا د پولیس دپاره یو ډېره زیاته غټه کامیابي ده، ځکه چې کډنیپینګ واقعیت دا داسې چې وشي نو هغې کې یو خو ټایم زیات لګي او ډېر کم کیسونه داسې وي چې په هغې کې پولیس ته کامیابي میلاو شي. نو الله دې وکړي چې څنګه دي دا ملزمان ونیول، دغسې دې الله وکړي چې تفتیش هم ښه وشي او کم ملزمان چې په دې کې بهر دي الله دې وکړي چې پولیس هغه هم ونیسي او دا چې کم ګرفتار دي دې ته ټیک ټاک سزا میلاو شي چې سبا بیا څوک د دې سوچ نه کوي.